حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی چې جنت پیدا کړ بیا جبرائیل علیه السلام ورولېږه چې ته وګوره جنتونه ما خپلو دوستانو ته څنګه ځایونه تیار کړي. جبرائیل علیه السلام چې د جنتو نظاره وکړه بیا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی چې جنت پیدا کړ بیا جبرائیل علیه السلام ورولېږه چې ته وګوره جنتونه ما خپلو دوستانو ته څنګه ځایونه تیار کړي. جبرائیل علیه السلام چې د جنتو نظاره وکړه بیا رب کریم دې وایي د ما د تا په ذات قسم وي چې داسې ځای دې جوړ ده چې څوک یې نوم واوري پاتې به نشي ټول به جنت ته. څه معنا چې دا نفس د جنت صفت واوري ایمان نیک اعمال کوشش د ګناهو نه ځان ساتن به کوي. ولې چې هغه نعمت بیا رانه د لاس نه وځي که ایمان رانه وړم نیک عمل ونه کړم یا ګناه وکړم چې نفس نوم یې واوري هغه به ټول ځي جنت ته. بیا خدای پاک د دغه جنت نه چار پیر تکلیفونه د عباداتو راتاو کړه چې په لمانځه کې په انسان څومره تکلیف ده، په روژه کې، په زهار